راوړی قرآن چې درته وخورم چې زما په 10 کاله کې نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي د طالبګیرۍ زمانه کې ګرمه روټۍ. په خدای قسم که زه د بچپن نه د ښه خوراک عادت یم، د بچپن نه سړه روټۍ بیا مرچکي سره یا هلته یو ټیکهدارو خدای دې وبخښي هغه به غوا ساتله د هغه شملې به م راوړې هغې سره به م بېګانۍ وظیفې وخوړې او بیا به م مدرسې ته منډه واله. نو په زیړو ښورواګانو او په خمبیره روټۍ پړسېدلې روټۍ دا چې وخورې ته د شپې ډډه خېټه لکه د چونډه غوندې پروت یې ستا پلار کتاب نشي کتلی. زمونږ یو استاد و هغه ماته په دیوبند کې مونږ به چې د شپې کتاب کتو نو دیوبند کې د یو هندو اټی و هغه هندو داسې بزرګ غوندې و نو د هغه د دوکان په دې چوندې کې داسې چوند دی د دروازې کې نو دننه ډیوه به بله کړې وه لګیا به رام 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 هغه خپله وظیفه به یې کوله نو ما به کتاب یوړو او د هغه د هغه چوندې ته به مې کرښه مخامخ کړه نو دا د هندو د ډیوې د رڼا په چوندې کې راوتو باندې به مې یو کرښه وکته بیا به مې بله وربخ کې کبه ټوله شپه به ویل ورته ولاړو ما به داسې کتاب کړ. زمونږ استاد اوس هم ژوندی دی که یقین هم نه راځي سبا راشئ چې ورم ولم چې درته قسم وکړي ووایي اوس هم ژوندی دا نن چې لوی لوی علما تاسو ګورئ بخاري او ترمذي او ابو داود او مسلم او ابن ماجه لولئ دوی دا سبقونه داسې ویلي چې دا غوړ زیړې اوس وایي آینده زما دا توقع نشته چې دوی نه به محدثین جوړ شي یا فقیهان د امت به ترې جوړ شي. مولانا ماته دا قصه ګرانه ښکاري تاسو خیال راغی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د دې خپل ژوند په غرض باندې سوچ وکړئ. هغه غرض قرآن ویلی دی قرآن ویلی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما جن او انس ندی پیدا کړي مگر دې دپاره چې دوی به زما عبادت کوي. بیا قرآن څه ویلی دی ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم خدای وی ما د مؤمنانو سره بیع کړی ده خرید و فروخت مې کړی دی څه مې پې خرڅ کړي او څه مې پې اغستې دي. ان الله اشترى ما مؤمنانو سره بیع کړی ده د دوی مالونه او د دوی ځانونه دا ما اغستې دي او په بدل کې مې څه ورکړی بأن لهم الجنه په بدل کې مې جنت ورکړی. نو الله وی ستا مال او ستا ځان دا زما دی نو ته په ایمان ووایه چې کوم شی ستای چرګه ستای او هګۍ بل کراچی دا چرګه به حلاله کې که نه غوا ستای او پی بل له ورکوي میخه ستای ولاړه د بل په موږي او ستا موږي ته نه راځي حلاله به یې کې که نه ټیک شو. نو یې د خدای او ولاړ د شیطان په موږي نو ته د حلالولو یې که نه یې د خدای مال و دولت ته دی د خدای چې د خدای دی نو د خدای په لار کې به لګي په جومات کې به لګي په مدرسه به لګي په کووي به لګي په پول به لګي په اوږي تږي به لګي په کونډه رنډه به لګي په خوار غریب به لګي. دا ستا دولت ستا نه دی دا د خدای دی چې د خدای دی نو د خدای په کارونو کې به لګي. نن زمونږ دولت چرته لګي نن که ورته وایي جومات جوړېږي الله اکبر مونږ کور چې جوړو خپلې پیسې پې لګو که کلي کې چنده ولګو مامو جان ماما وایا ته خو زمونږ زوړ یار یې خپلې لګو که ټیک شو خپلو لګولو نه خپلې جمع کې او محنت کې او د خدای کور جوړېږي ناغې له دې کټه چولی او ماشوم دې ودرولی دی او جنډه دې لاس کې وکړه واچوئ ورونو جومات جوړېږي واچوئ ورونو جومات جوړېږي واچوئ ورونو مدرسه جوړېږي ګوره هغه دیوالونه یې چې وران
جوهرونو دا کی خدا به ښا تاسو د پلوسۍ جی ښا تاسو هغه چې هغه بنگلې منگلې هم جوړولې او کورونه هم جوړول زما کور له تیرې دی په ناتانی یا روپۍ چنده به مروا چلا زما کور له 1 روپۍ ور چولې یا په 15 تیر او په خپل بنگله دې لکونه لګولې تاغه ته به یې ځاغه رواني کا جی منځونه مې کړی رواني کا منځونه دا زمون منځونه دا منځونه حج مې کړو او چې حج نه راغلی حجي پوکم صاحب په پوکم تللو د شروع وکړه